یو ته وګوره د او دس ته چې دا خلک ناستي د اوبو دا اسراف چې کوي دا یو مستقل بدعت دی. الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په او دس چارندان کې په وضو کې د زیات اوبو د استعمال نه منع کړی دا حکم نه دی کړی. ته وګوره کنه بوجه روانه کی دا خلک او خپل کلاو کی او کله پکې فیسبوک هم کوي کله پکې واتس اپ هم کوي او بیا جیب کې کی دی موبایل د الله د نبی او دس چې وګوري نو تاسو سره به یره پیدا شي چې زه به د سنت طریقې سره او دس څنګه کوم او د الله نبی چې په څومره اوبو باندې او دس او غسل کړی دی چې ډېر کوشش وکړم هغه څه نشي کولی. حدیث کې راځي صحیح بخاری کتاب الوضو کې دا حدیث راوړل دی د الله نبی چې به غسل کو یو سوا اوبه به استعمالول 7.5 کیلو راځي غالبا او د الله نبی چې به او دس کو نو یو مد اوبه به په او دس لګې دی او یو سوا اوبه به د الله نبی په غسل باندې لګولې. دا ډېرې لږ اوبه راځي. علن کې ته نن وګوره اغاثة اللحفان کې ابن القیم صاحب وی امام احمد بن حنبل صاحب وی چې کم سړی په او دس کې اوبه ډېر استعمالي پوه چې دا د دین نم نه خبره دی او دا کما قلم دی. او دارنګ امام احمد خپل شاګرد المیمونی صاحب ته په دې رټنه ورکړی وه چې دا څه ټیم راسې ناست دی او اودس دې ختمېږي نه. نن ته وګوره خلک وایي یاره هغه پخوا د اوبو کمې و. دا غلطې خبرې دي. د اوبو فراخواله مخکې مو اوس هم شته خو انصاف تا ته دا معاملات ښیي. عباداتو کې د الله نبی ستا صرف اودس کول مقصود نه دی ستا تربیت د الله نبی کوي په دې اسلام سره او په دې دین سره چې تا کې د اسراف والا صفات پیدا نشي ته په ذل خرچ نشي نو چې ډېرې اوبو خرچ کولو نه فرض وکړي نو خپل مال به هم بیا غلط نه استعمالوي. په مال خرچ کولو کې به هم بیا ظلم نه کوي.